صدق الله مولانا العظيم. دا سورة جاسیه ده دین مخی سورة دخان دا دوار مکی سورتون دی. دا دوار مضامین تقریبا آغا یو دی. پس سورة دخان ابتداهم آغا د اثبات قرآن ندا او انتہائی هم د اثبات قرآن ندا. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم دا آیات کریمہ اثبات قرآن پاک کئی او د دې سورۃ جاسیہ ابتداهم د اثبات قرآن پاک ندا او په انتہا کې بیان د توحید دے. په ابتدا او انتہا دواړو کې نو الله جل شانه فرمایي حامیم الله پویږي په معنا د دې حروف. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات دا دل د وحدانیت دی پاسمانونو کې والارض لآیات للمؤمنین وفي خلقكم وما يبث تاسو په خلقت کې منخې د قدرت تعالی دی. وما يبث من دابت نه پاغ زناورو کې چې خوار دي د چار پایانو نه په دې دنیا کې چې څومره د سا خاوندان دي د ټولو ته دابه ویل شي. آیات لقوم یوقنون په دې ټولو کې نشانه د عبرت دي د هغه قوم د پاره چې یقین لري. واختلاف الليل دا دریم دلیل دی. والنهار وما انزل الله من السماء دا سلورم دلیل دی. پاغه سيزونو کې نه د عبرت دي چې الله نازلې د اسمان نه مر رزقین د رزقنا چې هغه بارانونه دي او د رزق اسباب دي. احیا به الارض بیا ژوندۍ کې الله تعالی په دغه بارانونو سره زمکه بعد موتها پس مړوالینا د خشکینا. وتجریف الرياح دا پنځم دلیل دی. په بدلولو د بادونو کې آیات لقوم یعقلون. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون. په کومه خبره باندې بد دي آیاتونو نورسو د ایمان راوړي. ویل لکل افاک نسیم دا د منکرین و مذمت الله ذکر کوي. هلاکت ته د هر دروغ جن د پارا اسیمین چې هغه مجرمی یسمع آیات الله ثم یصر تطلع علی چې دی واوري آیاتونه د الله تعالی په خپل غوګونو سره واوري. ثم یصر مستكبرا بیا دی وګرځي تکبر کوونکې کعلم یسمعها لکه چاوري دلین دی. فبشره بعذاب الیم. واذا علم من آیاتنا شیئا کله چې دی عالم شي پایاتونه زمونږ باندې په یو حساب باندې کدی آیاتونه واوري په باندې عالمم شي اتخذها هزوا ان شغلره پټو کو سرا. هزوان په معنا محذوفا به سرا سیونی سی د ټوخي. اولئک لهم عذاب مهین من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. نشي بچ کولې دی لرا نه بچ کوي دی لرا هغه اعمال چې دی کسب کړي دي د خپل بد اعمال دی نه بچ کوي. ولا متخذوا او ناغه خدایان چې دوی نشي دي من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء په دوستانو سره دغه خدایان هم د دین نشي بچ کول. ولهم عذاب عظیم. هذا هدا دا قران پاک یو عظیم هدایت ده. خدان کې دا تنوین د پاره د تعظیم دی. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز الیم. دا کافرانو د پاره بدترین عذاب دی چې هغه آفات نه آفات سماوی دي. الله الذي سخر لكم البحر دا ادله د توحید شروع دي نه دا شپږم دلیل دی. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. دریابونو کې کشته د صد پار روانې کړې دي چې تاسو د دنیا سيزونه طلب کوي او شکر د الله ادا کوي.
وسخر لكم ما فی السماوات وما فی الارض دا وم دلیل د وحدانیت الله تاسو ته مسخر کړی دي هغه شیزونه چې په اسمان کې دي او هغه شیزونه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول تاسو ته مسخر کړی دي تابع کړی دي امن هدا د طرف خپل د سنه د طرف خپل دا آیات ته چې د انګريز په مقابله کې چالو استلو امام واقدي د هارون الرشید په مخ کې انګريز وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عیسی علیه السلام د الله زوی دی کلمه منه باندې دلیل نشو پس باندې نه حضرت امام واقدي وتوی دغه خو بیا دا ټول سيزونه د خدای زامن شو دا د اسمان او د ځمکې د کائنات ټول د الله سره شو زامن شو ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون قل للذین آمنوا و اے حبیبا ایمان والا ہوتا سوتو وایا دا یغفرو چې دی بخشش وکي شان نزول داده چې یو مشرک عمر رضی الله تعالی عنہ ته کنزل وکړو نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته بدلی اراده وکړه چې زه ولا سزا ورکوم دا آیات کریمه الله نازل ک چې تاسو بخشش کوئ که تاسو کڅوک جرم مو کی او مخالفت کی د الله تعالی د آیاتونو نه تاسو هغه ته بخشش کوئ او دا تذکیر سره دا تذکیر چې کم دی نبی ایام الله دی قل هو اے حبیبا للذین آمنوا ایمان والو تا یغفروا چې دی بخششو کی للذین اغا خلق تعالی یرجون ایام الله چې تمن لري دا د ورځو د الله تمن لري د ورځو د الله یعنی د آخرت تمن ساتي د خلق ته معفو کی د څه د پاره لیجزی قومن د پاره دی چې الله جزا ورکی یو قوم ته بما کانوا یکسبون د خپل اعمالو دوی دی وته معفو کی دی ته الله تعالی جزا ورکی جزای خیر دغه چې من عمل صالحا فلنفسه چا چې د عمل صالح کو خیر د ځان دی او من سا چا چې بدی وکړه فعلها سزا پددا ثم الى ربکم ترجعون د یو شان نزول دغه دی چې د عمر رضی الله عنه ته د معافی چې کم دینو د معافی حکم دی چې ته معفو او بل شان نزول مفسرین دا ذکر کړی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او داغه ملګری د غزوه بنی مستلق نه واپس را روانو دته بنی مریشی ویلې شي دا د حارث ابن زرار رضی الله تعالی عنہ قوم د جویری رضی الله تعالی عنہ لارو ایمان باندې مشرف شو خو هغه ته حکم شو چې تاسو دغه قوم د حارث ابن زرار سره سو کې jihad وکړي دغه خلقو ته بنی مستلق ویل شي واپس راتللو په یو کوی کې په یو کوی باندې پړاو واچو ا کوی کې اوبو اصحاب کرام اوبډا کولې د عبد الله ابن ابي نو کرانو اغه اوبډا کولې او د عمر رضی الله عنه نو کرانو اغه اوبډا کولې په کوی باندې قبضه د عمر رضی الله عنه نوکرانو کړي وا د عبد الله ابن ابي لوخي چې کوم نه تراغه پورې نه ډکول شو پورې د عمر رضی الله عنه لوخي ډک شوی نه پدې کې وخت تیر شو هغه چې کله واپس لاړو عبد الله ابن ابي ته تاسو کو د خپل غلامانو نو وسو جواتو خو ډیر تاخير وکړو هغه وی په کوی باندې قبضه د عمر رضی الله عنه د غلامانو وا او مونږ ته وبنا را کول عبد الله ابن ابي ډیر غصه شو من ابي خو رئيس المنافقين دوی د خوار سپیره چې راغلي دي د دې خو د سر د پټولو ځای نه مونږ ولا چې کم دی نه سو مونږ ولا کورونه ورکړل مونږ سره احسانات وکړل وې دې ځکه مثال د چې سم من قلبک یاکل کا سپید سورب کا چوي دی خوري سپید سورب کا چوي دی خوري
دا متل وکړو او دا خبره نبی علیه السلام ته ورسېدله. دا الله حبیب په دې باندې ډېر زیات پریشان شو. بیا دې چې واپس راغی نه قسمونه یې کوله وی ما چې کوم دی نو دا نه دي ویلي. نو مسلمانان ډېر په جذباتو کې وو. الله تعالی دا آیات کریمه راولېږو چې خیر که یو انسان جرم هم وکړي تاسو ورته څه کوئ؟ تاسو ورته معافي کوئ. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، دا تسلی دا نبی علیہ السلام تا په ذکر د موسی علیہ السلام سره. بیشک ورکړو مونږه بنی اسرائیل ته الکتاب آسمانی کتاب والحکم والنبوة ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على العالمین وآتیناهم بینات من الامر. دی تمالوی واضح دلائل و آیاتون ورکڑیو پا امر د دین کے فمختلفو دی اختلاف ونکا الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس لدینا چی دیتا علم دا تورات راغے یا دیتا علوم دا نبوت راغلا بغیم بینهم دا وجد حسدنا. ان ربک یقضی بینهم یوم القیامة، ربستا فیصلہ بکی پمیند دی پمیند دی بنی اسرائیلو کې او د موسی علیہ السلام کې په ورځ د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون ثم جعلناک علی شریعة من الامر. بیا مونږ وګرځاو تعالی را په یو واضح شریعت سره د امر د دین نا. زما حبیبا تمه په آخر کې راوستلې یو واضح شریعت مې دل در. شریعت نه مراد څه ده؟ احکام واضحه د شریعت، احکام واضحه د شریعت. فتبع حادث اتباع کوا ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، او تابعداري مکوا د خواهشات دا خلقو چې علم نه لري. د بے علم خلقو جاهلانو پس تل مکوا. انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، دی نشي بچ کوله تعالی را د عذاب د الله تعالی نه یو ذره. وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالمان د یو بل ملګری دي. والله ولی المتقین، الله د چا ملګری دی؟ د چا دوست دی؟ د متقین. هذا بصائر للناس، دا آیاتنا دا بصیرتونه دي د پاره د خلقو، دا د پوهې خبرې دي او د سوچ خبرې دي. وهدن او دا هدایت دی او رحمت لقوم یوقنون، او دا رحمت دی دا پاره دا قوم چې یقین لري. ام حسب الذين اجترحوا، آیا ګمان کوي هغه کسان چې هغه کسب کوي السیئات د بدو. اشتراف په معنا د اکتساب سره، اختراف اشتراح اکتساب یو شی دی. آیا دی ګمان کوي ان جعلهم کالذین آمنوا، چې موږ وګرځو دوی لره په شان د مؤمنانو. دا دواړه فریقین یو شان دي؟ نا، د مؤمنانو فریق الله ته ډیر محبوب دی. کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم، چې برابر بشي ژوند دی او مماتهم مرګ دی. دا چې بشي چې د دوی ژوند او مرګ به یو شان نه. ساء ما يحكمون، بدترین دی هغه فیصله چې دی کوي. وخلق الله السماوات والارض بالحق، اسمانونه او ځمکې الله پیدا کړی په یقین سره. ولی تجزا د څه دپاره؟ د دې دپاره چې تاسو په دې کې سکونت او جود باش وکئ، او له دې دپاره چې په دې کې اعمال وکئ او د هغې بدلې تاسو ته میلاو شي. ولی تجزا کل نفس، چې جزا ورکړلی شي هر یو نفس ته بما کسبت اعمالو وهم لا یظلمون. د دوی سره به کمې نشي کېدلی، کمې به نشي کېدلی. افرأیت من اتخذ الهه هوا، خبر را کما ته دا هغه چا چې هغه ونیسه معبود خپل خواهش. دا یو دا مذمت د چا دی؟ مذمت چې کم دی نه دا هغه خلقو دی چې د خواهش اتباع کوي. دا مخکنی مذمت د مشرکینو چې هغوی د معبودانو سره تعلق ساتم، او دا مذمت د هغه خلقو دی چې هغې خپل خواهش، د خواهش نه الله جوړ کړی دی. پوه شوې پې که نه؟ وایي دا د ټولو معبودانو ناکاره معبود چې دی
نو هغه خواهشات پوه شوې که نه دا چا ولی دی ابو امامه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د الله د حبیب نه اورېدلی دي چې په دنیا کې او په اسمانونو ازمکو کې چې د کم شي عبادت شوی دی په هغه ټولو کې بدترین شی څه شی دی په ټولو کې مبغوث شی څه دی هغه خواهشات پوه شوې که او یو بل حدیث مبارک کې هم راځي چې اکیت الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت اکیت الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ډیر خيار هغه بنده دی چې د ځان سره حساب کوي او د ما بعد الموت زندګۍ د لپاره تیارې کوي اکیت الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او ډیر عاجز انسان خیال کراله کنه او ډیر محروم انسان دا څوک دی من اتبع نفسه هواها چې ددن د خپل نفس د خواهشاتو تابع کی اتبع نفسه هواها وتمنى على الله ځان د خواهشاتو تابع کی او تم ساتي د الله نه چې الله غفور الرحیم په شپه دا وی ډیر قمقل او ناپوهه انسان نه الله جل شانه دا د متبع د خواهشاتو داغه مذمت الله تعالی ذکر کوي افرایت خبر را کماتا من داغ سړی اتخذ الهه چې جوړ کی معبود خپل هوا د خپل خواهش نه معبود جوړ کی او یا د خپل معبود د خپل او خیال د خپل خواهش نه معبود جوړ کی واذله الله تعالی دلر گمراه کی علی علم سره د پوینا د خپل خواهشاتو پس روان دا د هغه عالم به عمل داغه مذمتم دیخه چې عالم او به عمل د خپل خواهشات او تابع وختم علی سمعی چې مهر والد الله تعالی په وګونو د باندې او قلبی په زړه د باندې وجعل علی بصری او پیدا کړی دی په نظر د باندې غشاوتن پردا پسترغو باندې وتم پردې چولې دي فمن یهدی د تبسوک راهنمایو کی من بعد الله پس الله نه د الله نورستو بل څوک د راهنمایي دي افلا تذکرون وقالو اول د مشرکانو ما هي الا حیاتنا الدنیا نه ده مگر د ژوند د دنیا د نموت و نحیا بعد دا ژوند دی او دا مرګ دی وما يهلكنا الا الدهر او نه هلاکي مونږ لرا مگر زمانہ دا د کفارو عقیده وا خیال کراله کفارو به چې موت او حیات دا د الله د مشیت سره تعلق نه لري خیال کراله بلکې دا د اسباب سره چې کم دینو دغه د تعلق لري مرګ ژوند د دې د اسباب سره تعلق دی خو چې واده دی وکړو بچي به دی وشي دا څه شو دا ژوند شو چې نه جوړ شو جو مړ بشي واشي دغه مرګ شو دا د سره تعلق ساتي مرګ ژوند دا د اسباب سره تعلق ساتي د الله سره تعلق نشته دی دا د چا نظریه وا دا د دهریان خیال کراله وما لهم بذلك من علم نشتدي لرا پدی باندې علم انهم الا يظنون ندی مگر دا اٹکل خبري کوي واذا تطلع عليهم آیاتنا بينات کله چې پدی باندې آیاتونه ولستلې کی ما کان حجتهم نشته دلیل د دې لپاره الا ان قالوا مگر دا خبره چې دی ویل او تو بیا باینا دې تر بسم دغه د ډیر لوی هتیار دی چې د آخرت نه څوک پرې کړي کو نه ټی نه دی راغلی دې سړي دغه د دې غټ هتیار دی په شپه کړه چې کتا سوای چې مرګ نه ورسته بل ژوند شته نه مونږ د هغه مړه راته سکه هغه راته را ژوندۍ کوي
پوه شئ حالانکه د الله تعالی قانون دا دی چې هغه مړي دوباره نه ژوندي کوي خیال کراله کنه اګه ژوندي کړي دي دغه څه ده دغه یا معجزه ده دغه څه ده دغه معجزه د پیغمبرانو ده او تو بیا باینا رات لو کای مونږ په مشرونو په مشرانو خپل باندې ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی یې قلت ورته وای حبیبا الله یحییکم الله تاسو له حیات تر کوي ثم یمیتم کوم بیا مړ کوي تاسو لرا ثم یجمعکم الی یوم القیامه بیا د موت نو وروستو په میدان د قیامت کې بم جمع کی لا ریب فیه ولکن اکثر الناس لا یعلمون چې په ورځ کې هیڅ شک نشته ولله ملک السماوات والارض دا ادله ده وحدانیت الله تعالی دی او الله لره بادشاہی د اسمانونو دا د زمکه دا و یوم تقوم الساعه کله چې قیامت قائم شي یوم اذن یخسر المبتلون په دغه ورځ کې با په خساره کې راشي مبتلین باطل خلق او په خساره کې راشي دا د مبتلین او د مجرمینو هغه عاقبت الله ذکر کوي یوم وترا کل امه تبعین حبیبا هر امت لره جاسیتن پریوتی په ځنګنونو باندې هر امت ته کفار په ځنګنونو باندې به پریوتی کل امه تدعى الى کتابها هر یو امت به وبلل شي خپل کتاب ته هر یو امت هغه ته خپل عمل نامه ورکړل شي الیوم بیا بو ته ویل شي الیوم تجزون ما کنتم تعملون نن بتا ته سزا درکېږي د خپل اعمال او د دې نه په ظاهر معلومیږي د دې آیت کریمه نه چې کل امه جاسیتن ټول امت په ځنګنونو باندې پریوځي ظاهر زاد چې د دې نه مراد انبیا صالحا فساق ټول دي خو انبیا او صالحا بدل اکسات تفارا د الله تعالی د قدرت د اظهار لپاره په ځنګنونو باندې پریوځي پوه شئ په کنه چې د الله تعالی عظمت ښکارا شي او کنه او یاد دینه بعض مفسرین وایي چې د مؤمنانو لپاره جسو په معنا د سره ده په معنا د قعود د ادب سره ده دا ټول مسلمه چې دي دی با الله ته ډېر په ادب او په احترام باندې په میدان کې څه شي دا کینی نجاسیتن په معنا د قاعدتن سره ده او چې کوم کفار دي هغه به د ذلت په حالت کې په ځنګنونو باندې پراته وي دغم تفسیر شوه ده الیوم تجزون بیا به ته ویل شي نن تاسو له بدل درکې ما کنتم تعملون هاذا کتابنا ينطق علیکم بالحق دا زمونږ کتاب دی دا عمل نامې چې دي تاسو دا زمونږ لیکل کتاب دی تاسو ته تلفظ کوي د حق خبره تاسو ته حق حساب تاسو ښکارا کوي ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بشک مونږ لیکلو مونږ څه چل کا مونږ لیکلو هغه چې تاسو عمل کولو تاسو ټول اعمال مونږه سدي ثبت کړی دي درج کړیم دي داغه نم رجسترات جوړ کړی دي نسخ څه ویلې شي لیکلو ته نسخا صحافه کتابه نسخا او کتابه رقمه پوښبه کنه صحافه پسواد سره او سفرا دا ټول لیکل ته هند سفارتن کرام برارها فاما الذين امنوا هر شي ایمان والدي وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ایمان والا بسیده جنت ته ځي ذلك هو الفوز المبين واما الذين كفروا افلم تكن آياتي تطلع عليكم بيتبولش ولتاسو ته آیاتونه نو راغلي چې پتا سو لوستل کېدل پس تکبرتم تاسو تکبر کړي او کنتم قوم مجرمين او تاسو فطری تور سره سي مجرمان وإذا قيل إن وعد الله حق کله چې ویل شي دي مشرکانو ته وعده د الله رښتینی ده وساعت دارنګي برز د قیامت چې دا لارې به فيها نشته پدې کې شک قلتم تاسو ویل ما ندري مونږ ته علم نشته ده یره دا باسه خبرینو
ما ندري مونږه نه پوهیږو ما ساعتو چې قیامت لا څه شی دی ان نظن مونږه ګمان نشته الا ظن مگر اٹکل بس اسے تصور غونډه کوي دب کا شب کا ہے کہ نہیں ہندوان وای جنت منت کچھ بھی نہیں دب کا شب کا ہے وی مونږه چې دب کې شب کې غنلې نو وما نحن بمستيقنين زمون یقین نشته ده وبدالهم سیئات ما عملوا ظاهر شدی تا بد عمل شدی کړیو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو پدی باندې الټا شو پدی باندې هغه چې دونه چې دی پورې استهزاء کوله وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم منګه نن تاسو د خپل رحمت نه یې رو لکه څنګه چې تاسو دا ورځ یې را کړې و ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله دا عذاب د دی وجنه ده چې تاسو نشلی آیاتونه د الله تعالی حضوان پټو کو سرا وغرتکم الحیات الدنیا دوکا کړو تاسو لره ژوند د دنیا فاليوم لا يخرجون منها نن بدید جهنم نه اونېستلې شي ولا هم یستعتبون انا بددي توبه قبول شي استعتاب څه ته ویل شي طلب د توبې ته فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم سورة احقاف